دا خو د دغه نیک انسان بدله ده. که چېرې دغه سړی دغه انسان په دې قبر کې په دغه امتحان کې ناکامه شو، په دغه سوال جواب کې ناکامه شو، نو د ده سره بیا څه معامله کېږي؟ یعنې ده نه دا تپوسونه وشو، ده نه دا سوالونه وشو، دی په دغه سوالونو کې ناکامه شو، په خپل امتحان کې ناکامه شو. نو په حدیث شریف کې راځي چې دا قبر په ده منته کې دومره تنګ شي، دومره تنګ شي، قبر به درته وایي چې ستا راتله دې نامبارک شي. په روح زمین منته کې چې کوم خلک ګرځېده هغې کې ټولو کې ماله ته به دې شوي، او ته نن ما ته راغلی، ته به نن زما دا سلوک وګورې، زه تا سره نن څنګه سلوک کوم. د هغې نه وروستو په حدیث شریف کې چې دا قبر به په ده بند شي، دا پختی به د ده په یو بل کې ننوځي، دا پختی به د ده یو بل کې ننوځي، او دا قبر به پرې راتنګ شي، او د هغې نه وروستو به بیا د قبر هغه حالات چې دي هغه په ده منته کې